السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمو په دې ویډیو کې دا کم شیزونه چې تاسو یې نه یې نو دې ته کمعت وایي عربی کې او ترپاس ورته هم وایي. دا یو قسم لا د خریړو یو قسم دی په سعودي عرب کې د دې پیداوار ډېر زیات وي. د دې متعلق پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای الکمعت من المن وماؤها شفاء للعین. وای دا کمعت چې دی نو دا د منو نه دی، هغه من چې کوم په موسی علیه السلام باندې میدان دیه کې نازلېدل او نو دې ته من ځکه وویلی شو چې یاره هغه به هغوی ته بغیر د کسب نه او د کرلو نه وغیره هغه به دوی ته تیار میلاوېدل. نو ځکه شانې دا هم خلک کرې را کرې نه خو بلکې قدرتي په صحراګانو کې کېږي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي وماؤها شفاء للعین چې د دې کمعت اوبه چې دي نو دا د سترګو دپاره په دې کې شفا، سترګو بیمارۍ دپاره په کې شفا پرته ده. نو کوم انسان چې د سترګو کې نظر کمزوری شوی یا د سترګو نه نظر بیخي تللی نو چې دا استعمال کړي د برکت اله العالمین سترګو نظر بولو برابر کړي. د دې حدیث په تشریح کې علامه نووي رحمه الله ذکر کړی دی. د حدیث شریف بخاري شریف او مسلم شریف دواړو کې ذکر دی. علامه نووي رحمه الله فرمایي وایي زموږ په زمانه کې یو سړی و چې هغه د سترګو نظر ختم شوی و، سترګو نه نظر بیخي تللی و. وایي دقه چې د نبي علیه صلات وسلام دا کم شی زیات کړی کمعت چې د دې اوبه دي په سترګو کې پورې کړي نو اله العالمین به نظر راولي. نو هغه سړي دغه اوبه په خپلو سترګو کې پورې کړلې نو هغه نظر یې بیخي تللی و. وایي د دې د برکت اله العالمین نظر یې واپس راویستلو. معززو دا نبوي نسخه ده او پکار ده چې یاره دا د ځان دپاره انسان غنیمت وګڼي او د کم کسان چې د هغوی د سترګو نظر تللی وي یا یې نظر کمزوری شوی وي د دې شي د اوبه د استعمال کې سعودي عرب کې د عام په بازارونو کې هم میلاویږي او کمعت نومې دی او ترپاس ورته هم ویلی کېږي. نو پکار چې استعمال وشي نو اله العالمین او هغه نظر دوی واپس راولي انشاءالله تعالی. خو چې په دې نیت باندې ولګئ چې یار دا د نبي علیه صلات وسلام سنت طریقه ده چې نبي صلی وسلم موږ ته بیان سنت حدیثو کې بیان کړي دي. نو انشاءالله تعالی چې اله العالمین به له نظر برابر کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.